العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خجی یو معنی دا هم ده چې ابتدئ الكتاب حامدا لله تعالی اولا و ثانیا. ابتدا خو زه د کتاب کوم، مبتدا مې ده کتاب. بسم الله یعنی متبرکم بسم الله. دغه ما ابتدا خو کتاب والا ده، په برکت اخنه په نام دی الله. په دې ابتدا کې په نام دی الله برکت اخلم، په دې مقید کوم. نور ابتدا سره بسم الله تعلق نشته، انا بسم الله مبتدا ده. ابتدا کتاب ابتدی الکتاب. په دیال کې متبرکم بسم الله الرحمن الرحیم چې زه برکت اخلم، مدد اخلم په نام دی الله. یو قید اپالکون دی ما کې چې زه مدد پالکون دی ما کې چې زه ابتدا کوم نو یو برکت اخلم متبرکم بسم الله. بل په دیال کې ابتدا کوم حامدن چې ثنا وایي دی الله اولا و ثانیا. اول دوم اوس اول دوم څه معنا؟ نو څه معنی خو پرون مونږ ویلې. یا د اول دوم دا معنا چې دا مقصد د ماتین په اول دوم سره مقصد د په دې اوله ثانیه سره ترجمه د دې کول دی الله چې ولو الحمد فی الاولى والآخره. د دې ترجمه ته اشاره کوي. ځکه له حمد فی الاولى والآخره څه معنا؟ الله پر ثنا ده، تعظیم ده. فی الاولى والآخره په دنیا کې او په آخرت کې. دنیا کې څنګه تعظیم ده؟ دنیا کې څنګه تعظیم ده چې موږ د الله کمالات بیانو. الله موږ کمالات بیانو. کمالات ته الله چا نه معلومه؟ بالحجه، دلیل سره معلومه کنه. اسمانونه پیدا کړی دي، ته پیدا کړی، زه پیدا کړی. دنیا کائنات چې عقل و دریا یوې وجود کې عقل حیران شي. 14 غوته څنګه پیدا کړی ده؟ دا څنګه پیدا کوي شي نه؟ چوکې پیدا کوي شي، هیڅ چوکې نشي پیدا کوي، نشي پیدا کوي. کټول ساينسدانان جمع کې دا غوته باندې کې پیدا. ٹھیک تدا سے بس سر زر غوته پی سپین به غوته پی، خو غوته نشي پیدا کوي. اني علم شته په خلاص شو. نو دا معنا چې ماتین وای حامد لله. زه شروع دي کتاب کوم په دې حال کې چې زه حمد وای الله پر. اولا دنیا کې زه د الله ثنا وای بنا په دې چې دلیل سره ماته پته لګي دي کمالات دی الله. الله دنیا کمالات غیر متناهی. دا ځان ته ګوره په خپل ځان کې بته دی الله کمالات ویني غیر متناهی. یو فرق په دې نه د قادر چې دا یو وخت پیدا کی، دا یو وخت چې دا نش پیدا کوي. بیا تا بدن کې څومره اجزا دي؟ لا متناهی اجزا دي. په دې وی ګوت کې څومره سامان پروت ده چې دا حرکت کوي. دې ته سړی عقل رسای نه کوي چې دې کې څومره شیان دي، څنګه غورځي پکې، څنګه پکې حرکت کوي چې دا ما ګوت حرکت کوي. دې ته وته عقل حیران شي. نو دا په دلیل سره معلومیږي من کمالاتی دی الله کمالات لا متناهی. اولا دا معنا چې زه د الله ثنا وایم. اولا په دې دنیا کې زه د الله ثنا وایم. یک کمالات دی الله له وجنه چې الله کمالات ز په دلیل معلومو. او دارنګه دی الله کمالات ز معلومو د عطایا او دی الله نه. دا الله څنګه دا وروي دا نعمتونه دومره ورای چې له عقل ودري. ورته دی یو من کې دومره نعمتونه وريږي په دې دنیا. دا ته دا ساخله دا څومره غټ نعمت ده. کدا بند شو په سرلک په ودریا سیده به مرشي. دا خالی ساخې استل دي. ایو تا ولا خونه ده دنیا پرته ده.
او سترګې دې قتل کې دا څومره لوی نعمت ده چې وډون شه بیا به ډېر وجاړي بیا نه کیږي. اسی مثال یو دا څه کې دومره نعمتونه تا مخ ته په یو منټ کې راځي، په یو منټ کې دومره نعمتونه مخ ته راځي چې شمیر نه وتلی. نو الله پر حمد دا ابتدا دی کتاب کوم پدیال کې چې زه ثنا دی الله وای اولن اول سمانا اول وای په دې دنیا کې لوجه دي کمالات دی الله نه چې په دلیل معلومیږي، لوجه دي کمالات دی الله نه چې نعمتونه نه معلومیږي. دا اول آخرت کې ثانیاً بهم سے ثنا وای په کبریا دی الله کبریا، الله اکبر، الله لوی دا، الله متناهی لوی والا دا، مخلوق نه مکمل بالا دا، مخلوقیت نشته البته. نو تب آخرت کې د الله کبریا ویني، هغه باندې الله ثنا وای، نعمتونه بیا ویني. دا دی الله انعامات پوینه، انعام اثر نعمت تا، نعمتونه بوینه اخرت کې. دا سه نعمتونه بوینه چې تاسو سترګو په دنیا کې لیدلې نه، اته وګونه باورې دلې نه، اته په خپل سکلی نه، په زړه باندې نه تیر شوی، زړه کې باندې خیال نه راغلی. دا سه نعمتونه بوینه. نو دا معنا حامدن اولن و ثانیان، زه ابتدا کوم دیار کې چې زه حمد وایم اول دنیا کې کمالات دی الله له وجه چې په دلیل معلومیږي، او هغه نعمتونو له وجه نه چې په دې عبادت باندې وریږي، شپه اورځي په وریږي. او ثانیاً دوم نمبر کې دی الله سبحانه و تعالی وای هغه کبریا له وجه نه چې قیامت کې به تو ویني دی الله کبریا لوی. او دارنګه هغه دی الله سبحانه نعمتونو له وجه نه چې قیامت کې به تو ویني خپل، چې سترګې دې پټېږي او بیا ویني دی الله نعمتونو به تو ویني. فرشتو به ګلونه د طالبانو ته راوړي، ده طالبان چې دا مرینو دې ته فرشته ګلونه راوړي، هارون ورته راوړي چې تی ویني نو ته به حق حیران شې. دا ناشنا خبره، ټک سره به جنت ته ځي، ټک سره روح تلل دی جنت کې کېناستل دي. دا ښه نه دا فی الاخره یو خبره. اوس اعتراض دلته چې خالق دا خوش و په دې برت څه معنا ده ولی عنانی ثنا الیسانیان، خاص کر واګه دې ثنا خاص کر الله تا ثانیان ګرځون کای واګه دې ثنا نورې کمی دي. ثنا خو دې ویله اولن ثانیان کې، اولن ثانیان کې خو دې ټوله ثنا غانی ویلې، دنیا والی دی ویلې، آخرت والی دی ویلې، نو بل ثنا پاته کومه ده؟ بل ثنا خو نشته. به بدای عبارت خو لا ولا ولی انانی ثنا الیسانیان، خاص کر واګه دې ثنا من ذکر خیر الی خاص کر الله تا ثانیان را ګرځون کایا. دا واګه دې ثنا دا خاص کر الله طرف ته متوجه کو. دې ته اشاره ده چې اشاره فی العلوم الاسلامیه یو سره چې علم حاصله دین طالبی ينبغي ان يعرض عن جانب الخلق، واجب ده چې د مخلوق نه مکمل توجه کړي، صرف الله ته توجه وي. الی ثانیان کې دا معنی ده الی خاص کر الله ته، لعنانی سره خاص کر واګه د ثنا د تعظیم، الی خاص کر الله ته ثانیان را ګرځون کایم. نو سوال کوي چې دا عبارت څه فرق شو؟ تو حمد ذکر کړه د مکمل ثنا خو تویله په اولنا ثانیان کې دا درې څلور توجیهات ته مخکې وکړه. نو بل ثنا کومه ده اوس چې ته بیا هغه وای دې نه بعد بیا دا وای چې لعنانی ثنا الی ثانیان خاص کر واګه دې سره خاص کر الله تا ثانیان را ګرځون کایم.
دا سوال شو. جواب دادا چې دا اشاره ده دې ته، تعمیم ته اشاره ده. دا تعمیم بعد تخصیص ده. حاصل لا چې مخکې خو ما حامدن ویلي دي. حمد خو یختص باللسان، هغه جبه سره خاص ده. ځکه مخکې مو ویله چې الحمد هو الثناء بالجمیل على جهة التعظیم والتبجیل. ثنا معنا ذکر خیر په جبه. خیر څه معنا؟ خیر دا معنا چې صفات ذکر کې. دینه ورسته جمیل پسې ویل ده. هو الثناء دا ذکر خیر د په جبه يتعلق بجمال المحمود، چې دا تا جبه تعلق جمال د محمود سره، یعنی د محمود جمال بیانه، صفات بیانه، خو په جبه دا حمد ده. اوس مخکې خو ما حمد ویلای ده. ادا الی ولعنانی ثنا الی ثانیان، دا خو شکر زه وباسه. او شکر چاته وای؟ تعظیم دی منعم ده. چې کوم ذات تا باندې نعمتونه کړي دا تعظیم وکي. څنګه تعظیم وکي؟ په جبه هم تعظیم وکي، په ارکانو یې تعظیم وکي، په زړه یې تعظیم وکي، اعتقاد. نو دا لعنانی ثنا الی ثانیان کې شکر ته اشاره ده. ا شکر خو عام ده، حمد نه. ځکه حمد خو یختص باللسان، هغه جبه سره خاص ده. په جبه بیا وای مورد خاص دی، جای دی ورود، جای دی راتللو، هغه خاص جبه ده. ا شکر جای مورد یعنی جای دی ورود، کوم جنا چې ده حاصلېږي عام ده. آپ زړه سره کېږي او په عمل سره کېږي چې تر رکوع سجده کوي، او دارنګه په قول سره کېږي چې په خله وای، او په زړه سره کېږي چې د الله اعتقاد ساتي، د لوی، د پاکی، د عظمت. لہذا دا زمانہ شو ولی انانی ثنا الی ثانیان، خاص کر واگه د ثنا الی، خاص کر اللہ تا، ثانیان را ګرځون کایا. ثنا یسنی په معنا د ګرځول سره ده. ایو ثانی اسم ده د اول په مقابل کې، اول دوم ای اسمی معنا ده. ایو ثانیان ثنا یسنی مشتق ده په معنا د ګرځول سره کې. ثنا ګرځول ته وای. نو دغه ثانیان څه ده؟ تا ثنا یسنی دا مشتق ده، اسم فاعل څنګه ده، او یو ثانی د اول په مقابل کې ده، اسم ده، فعل نه ده، نه مشتق ده. اول دوم دریم څلورم الی اخره. نو خاص کر واګه دي سنا، خاص کر الله تا، ثانیان را ګرځون کایا. خلق کمه واګه دي سنا، کپ خلی وی دا هم، کپ زړه وی دا هم، کپ ارکانو په اعمال وی دا هم، دا ټول ز الله تر ګرځون، الله سره خاص کوم. اشاره ده دې خبره ته چې شارف العلوم الاسلامیه چې سره علم کوي یخته په کار ده چې دا ټول توجه الله طرف ته وي. ا مخلوق نه اعراض څه معنا؟ یعنی نه دې مخلوق ثنا کوي، نه مخلوق تخپل حاجت ظاهره، مخلوق تخپل حاجت ظاهرول دا نه ده. ځکه چې مخلوق کو تا کار نشي پوره کوي. الله ته وایا چې الله زه بیمار ما روغ کی، بس خلاصه. یا الله ما دماغ کار نه کوي، ما روغ کی. یا الله ما سره پیسې نشته، زه ما ته پیسې راکې. یا الله کور کې بیماران دي، خدای دا روغ کی الی اخره. دا طالب ته پکار ده چې دا علم کې شروع کړي، نو دا د مخلوق نه توجه کټ کی. ټول ثناګانې دي الله طرف ته وایي، کا پزړی، کا په عملی، کا په خلی. اشاره ده خبره ته چې صرف یو الله ده چې د ټولو ثنا او مستحق ته بس. او دې ته اشاره ده چې طالب پر پکار ده چې ټوله توجه د ثنا د تعظیم الله طرف ته کی. هم مخلوق نه اعراض وکي. اعراض معنی دا نه چې ته بدی کې اور سره خبره بنور سره کې، یعنی ته مشکل کشا نه غړي چې دا ما مشکل حل کړي. حاجت روا به نه وای چې دا ما حاجتونه پوره کړي، نه مشکل کشا دا نه حاجت روا. او سوال دا چې نه دا شکر معنی څنګه ته کې؟ دلته خو دې دا څه ویل دي لعنان ثنا، نو ثنا حمد ته وای.
ته بیا حمد شو اته خو دا شکر ده چې په جبه سره یې کپ زړه سره یې کپ لاسونو سره یې ټول توجه الله طرف تکا الله تعظیم بیانوا مخلوق نه اعتراض وکړه دا خو سنا دی ویل دی لعنانی سنا اسنا خو حمد ته وای خو دا خو بیا جوړ حمد ده شکر خو نه ده جواب ده چې دا سنا په معنا لغوي ده نه سنا په معنا اصطلاحي ده سنا په معنا لغوي ایو سنا په معنا اصطلاحي سنا اصطلاحي معنا څه ده ذکر د خیرات په جبه دا سنا اصطلاحي ده دا په حمد کې معتبر ده ایو سنا معنا ذکر د خیرات بس کبه په جبه وی کبه په زړه سره وی کبه په عمل سره وی رکوع سجده مثلا دا سنا لغوي ده نه دلته سنا نه مراد سنا لغوي ده نه سنا اصطلاحي سنا لغوي په شکر کې شته ایو سنا اصطلاحي ده چې ذکر د خیرات په جبه هغه حمد کې معتبر ده دلته سنا نه دا معنا نه ده مراد چې حمد کې معتبر ده سنا معنا دا چې ذکر د خیرات وکي په جبه کې په زړه کې په عمل کې ولعنان سنا الیسانیان واګه د سنا ز خاص کر الله سبحانه و تعالی واپس کوم دا اوس سوال دا چې لکه دا د څنګه ترکیبونه وکړه شرط خدا دا چې حال سی وی حال دا قید لپاره د عامل دي زلال لکه ته جانی زید راکبن راله زید ماته ادم په دې حال کې دا راکیب سواره کېو نو دا راکیب څه ده دا جا پر قید ده دا مجیات مقید پر رکوب سره وزلته خو عامل دا ابتدیو عامل بعید اچھا تی ابتدا دی کتاب کیا دا خو په یو آن کې کېږي یو سکند کې دغه یو سکند کې خو بس صرف خالی بسم الله باندې برکت حاصل کې بیا به حمد باندې څنګه حاصله ایوا ابیا والا افضل رسول مصلیان صلات په څنګه وای دی وخت کې دعا وفي حلبة الصلوات مجليا ومسليا دا به څنګه کیا چې ته درودونه مخ کې اورستا ډیر وای دا به څنګه کیا دا ونه شي کولای نو دا احوال دي لکه مخ کې مو ویل دا اوس داسې ورورو پسې زو ایوي پسې نو متری دا سوال کوي چې دا څنګه حال ده حامدان حال ده الته متبرکان حال ده ادا ورسته مصلیان حال ده ادا ورسته مجلین مصلیان دا حال ده حال خو قید لپاره دی عامل لکه جانی زیدون راکبن کې راکبن قید د لپاره دی جا او دا خو نه صحیح کیږي چې قید شي لپاره دی ابتدا حامدن قید دی ابتدا نه ګرځي ها متبرکم بسم الله دا قید ګرځي حامدن نه ګرځي قید فضل د دینه چې علی علی مصلیان دا خو خود نه ګرځي فضل د دینه فی حلبة الصلوات مجلین مثلا دا خو خود نه ګرځي ولې ځکه ابتدا چې کیږي نه په ایمان کې کیږي یو سکند کې ابتدا کیږي د کتاب ابتدی الکتاب ابتدا چې کیږي کتاب خو په یو سکند کې کیږي په دغه وخت کې هو بسم الله سره مقارنت ټیک ده چې برکت په بسم الله وای خو حمد ته ټیم کم ده حمد په بل ټیم کې وای ابتدا وخت تیر شو بیا به حمد وای بیا به دا وخت تیر شي بیا به مصلیان وای بیا به دا وخت تیر شي بیا به مجلیان مصلیان دا به ورسته وای نو حال قید لپاره دی عامل نو دا احوال قید لپاره دی عامل چې ابتدا ده او حال کې مقارنت ضروری ده نو ابتدا دی کتاب خو په یو منټه سکند کې وي دی وخت کې وو مقارنت صرف متبرکم بسم الله سره وکي په بسم الله برکت حاصل کې په دغه ټیم کې دا ټیک شو حمد بدلته نه شي ویلته په یو سکند کې هډیر شان نه کیږي نو بسم الله به وای بس دا ټیک شو حمدن هو نه شي ویل صلات لا څنګه وای هغه خود نه شي ویل نو دا حال نشو مقارنت قید نشو عامل سره کنه مقارنت عامل سره نه راغی حالانکه حال مقارنی عامل سره ا دې دوه مقارنت نه ده صحیح دا سوال شو جواب دا چې دا پسا کته ابتدا چیرته یو بسیطه معنا وکي بسیطه معنا یو کې ابتدا
چې یو سکند کې وي باس لکه سا واخلې کله ابتدا داسې معنی وکي چې په یو سکند کې بیا هټیک ته بسم الله سره بیا مقارنت راشي خو هم سره خو بیا په بل زمانہ کې اکثر خو بیا نه راځي صلات سره خو بیا په بل ټیم کې اصل خو بیا مقارنت نه راځي دا که ابتدا ته داسې بسيطه معنی وکي خو زه ابتدا بسيطه معنی نه کوم زه ابتدا عرفي معنی کوم عرفي معنی چې ابتداء الكتاب ابتدا دی کتاب کوم نو دا ابتدا دی کتاب څه ده من حين الاخذ في التصنيف الى الشروع في الباس دا تصنیف نه شروع شه چې تصنیف شروع کیا دیږي نه شروع ده دا ابتداء عرفي الى الشروع في الباس هغه مقصد پورې دا ابتداء عرفي ده من الشروع في من حين الاخذ في التصنيف دا عرفي شروع ده چې تصنیف کې شروع کیا کلم اوچته دیږي نه دا شروع ده موټر غوندې روانه ده الى الشروع في الباس باس پورې دا ګرد روډ ده وګد دا روډ دا ابتداء عرفي ده یو میل هغه باس پورې دا یو میل ابتداء عرفي ده نو دې کې بسم الله مقارنه تم راځي دې کې حامدن مقارنه تم راځي دې کې مسلیان مقارنه تم راځي دې کې مجلیان مسلیان مقارنه تم راځي ټول مقارنت صحیح ځکه دا خو یو میل ده چې هغه بسم الله چې دا برکات پاره ده په ابتدا کې ابتدا دی کتاب د مراد ابتداء عرفي ده نه ابتداء حقيقي چې په نه بسيطه ابتدا حقيقي چې په یو سکند کې دا ابتدا مې نه ده مراد ابتداء عرفي ده چې هغه شروع من حين لفظ في التصنيف چې تصنیف کې شروع کیا اله شروع فی الباس مقصد پورې هغه مقصد ته چرسه دا ټول میدان د ابتداء عرفي نو بس دا ابتداء عرفي ده دا یو میل نو دا خواري سره مقارنه ده برکت بسم الله سره مقارنه حامدن سره مقارنه مجلیان مسلیان سره مقارنه مسلیان سره مقارنه ټول سره مقارنه ده حاجی اوس اعتراض بدلتا اعتراض دا چې لکه تای و معنا دا وکړه چې حامدن اولا ثانیا اول مراد دنیا کې زده الله ثنا وای دی الله په کمالاتو دی الله په نعمتونو او ثانیا اخرت کې به ثنا وای دی الله په کبریا چې د الله کبریا به زوینه هغه نعمتونه چې نستر ګولې دي نظر باندې تیر شوی نو اخرت ولا ثنا وسنګ ته وای اوس خو نه شویل ځکه اخرت ولا ثنا خو پس وای چې تعالی کبریا ووینه اذلا نعمتونه اخرت کې وینه خدای چې ته مړ شې اخرت تلاړ شې بیا د الله کبریا ووینه بیا به وای اوس څنګه ته وای چې ته وای حامدن لله اولا و ثانیا ذا الله ثنا وای اولا دنیا کې کمالات الوجنه نعمتونه الوجنه او الله ثنا وای ثانیا اخرت کې څنګه وای هغه راغلا نه ده انا د الله کبریا تعالی دلې ده په څنګه ته وسنا وای جواب دادا چې دلته حامدن ثانیا اخرت والا چې وای بیا حامدن په معنا د ناوی الحمد سره وای یعنی دا معنا حامدن اولا زده الله ثنا وای حقیقتا اولا په دې دنیا کې دا حقیقتا وای وحامدن ثانیا وناویا للحمد فی الاخره انیت حمد کوم اخرت والتا چې کله زه لاړ شم اخرت ته اوس نیت کوم چې زه کله اخرت ته لاړ شم ال الله کبریا زو وینم بیا به وای نو حامدن اولا معنا دا دنیا کې حمد وای حقیقتا اخرت کې حمد وای ته اعتراض وکړي چې اخرت کې څنګه وای اخرت خورا غلا نه ده ان ته د الله کبریا لیدل ده په څنګه حمد وای جواب دی چې اخرت په اعتبار سره حامدن په معنا د ناویان سره وای یعنی نیت ته حمد کوم اوس نه کوم نو دا معنا حامدن اولا دی الله ثنا وای په دنیا کې وحامدن ثانیا نیت ته حمد کوم اوس نه لپاره د اخرت پر اوس نه نیت کوم
سوال دا دی چې دا خو بیا جمع بین الحقیقت والمجاز ده ځکه حامدن یو ټکی ده اته دوه معنی کې چې حامدن معنا ثنا وایا دې دنیا کې ان نیت کوم اخرت وال نو نیت خو مجازي معنا ده اټکای خو یو ده چې حامدن هم ته حقيقي معنا کې چې حمد وایا هم مجازي معنا کې چې نیت کوم نو لازم شه جمع بین الحقیقت والمجاز والتالي باطل تو باطل ده جمع حقیقت او مجاز کې خو باطل ده کته وای چې جمع حقیقت او مجاز کې ولا باطل ده جواب ده ځکه باطل ده چې لازميږي توجه د ذهن په یو سکند کې دوه شیانو ته ذهن دوه شیانو ته توجه نشي کولای په یو سکند کې چې یو ټکی وای یو سکند کې هم حقيقي معنی ته توجه کې هم مجازي ته توجه کې دا کیږي نه ذهن دا کولای نشي دیو چې جمع بین الحقیقت او مجاز دا ټیک نه ده جواب دا چې نه دا څه نه ده جمع بین الحقیقت او مجاز نه ده دلته حذف ده اصل کې دا ده حامدن لله اولا وحامدن ثانيا نو یو حامدن مراد حقيقي حمد ده ادا دوم حامدن څه ده دین مراد ده ناویان نیت حمد کوم اخرت تا نو دلته دوزل حمد ده جمع بین الحقیقت او مجاز نه ده اول حامدن مراد ده حمد حقيقي دوم حامدن په پټ رو باسه حامدن اولا وحامدن ثانيا حمد وای د دنیا کې حقیقتا وحامدن ثانيا انیت حمد کوم اخرت تا دا کیسه خلاص شو حاجی وعلى افضل رسولي دا اوس پسې ده اوس دا یو خبره زین کرا ونی ده دا چې دا حامدن لله اولا وثانيا یو ویل یو ابي لعنان سنا لسانيا ویل دا حامدن څه ده دا اصل کې مقدم ده په عامل ورسته ده ابتدئ الكتاب حامدن لله تعالی اولا وثانيا ابتدئ الكتاب دا معمول مقدم ده په عامل حصر پاره ده خاص کر حمد الله تعالی دغه تعویل دي کنه نه حقي چې تقدیم ما کو تخیر فی الحسد ادب لعنان السنا دا جار موجود ده دا مقدم ده عامل چې ثانیان ده دا حصر پاره ده دا بل الیه دا جار مجرور ده دا مقدم ده په ثانیان دا حصر پاره ده دا ترجمه ده خاص کر واګه دي سنا خاص کر واګه دي سنا الیه خاص کر الله ته ثانیان را ګرځون کایم دام حصر پاره ده الله ته چر ګرځي خاص کر واګه دي سنا به ګرځي کنه الله پر خو صرف ثنا ده الله پر خو ایبونه نشته خاص کر واګه دي ثنا به ګرځي یو خاص کر الله ته ورا ګرځي بل څوک نه د مستحق ته ثنا سوا دی الله نه ټیک ته انبیاء علیهم السلام پاک دي الله پاک پیدا کړی دي خو ثنا صفات هغه دی الله دی سبحانه و تعالی دا حصر پاره ده وعلى افضل رسول محمد و آله مسلم الکه دام حصر پاره ده نه دا حصر پاره نه ده صلات خو په نبی مبارک باندې وای صلی الله علیه وسلم په نور انبیاء وی وایا په آل باندې وایا په صحابه باندې وایا دا حصر پاره نه ده خبر دا ولی مقدم ده لسجع والاهتمام اذ الحصر لا يناسب المقام دا سجع پاره ده سجع لغت کې حدیر الحمام دا د کمتر आवाज ته وای حمامه مسلمانی دی ویل کنه حمامه جرع حمتل جندلیس جعي فانت بمرء من سعاد ومسمعي عاشق وای جنې باندې عاشق تلک ته چې عاشق ته په کتاب عاشق عقیده چې څوک په جنې نه دا څه ګناه نه دا فطرت ته په جنې باندې عاشق مثلا دا څه ګناه نه ده ګناه خو ګناه کار ده ګناه کار ته ګناه وای عشق ته خو نه وای ګناه اګه خو ته نه ما مجبورې پکې اوس بیا چې وې کې په نکاح باندې بعد بیا د کار وک نو ریشه خو نه ده ګناه دا خو اجم دي کنه په شي نه پويږي
عجم هنوز نه داند رموز دین، عجم تر اوسه نه پوهېږي د دین پر راز نه پوهېږي، نه په مانځه پوهېږي، درز درز هېڅ پته نه لګي. مونځ خو عرب کوي، عربه چې کوم صحیح عربي داسې مونځ کوي چې کوم ادب دو کې د مانځه د قرآن چې جومات ته ورځې که نه، عام جومات ته دا مونږ تلي وو چې عام جومات ته ورشئ هر ټیم که ماسپښین ورغلی که مازدیګر ټول خلک تلاوت کوي. ته به حیران شې دا عجیبه خلک دي چې بیا مازدیګر بیا تلاوت، چې بیا ماښام بیا تلاوت، چې ماسخوتن بیا تلاوت، ټول یې کوي. یو دا چې یو یې کوي بل یې نه کوي، ټول یې کوي. ټول دا یې دین پر رمز باندې پوهېږي. یو کس ویله وایي مونږ حرم کې وو، بیا د مسجد حرام نه باره روتلو بیا باره خو د بازار لګېدلی دا ورسره که دوکانونه یا حاجیانو د سامان اخلي. دلته مونږ سګرټ ولګولی، عجم و که نه تونیان و، سګرټ یې ولګولی. یو عربي راغی، وی چې عربي راغی که نه بس داسې کوي. وی چې ته دی ظالمه، ته د حرم کې سګرټ څکې. وی چې مونږ خو دوه کسو ویرېدو، داسې ویرولو چې ما وایي چې اوس ته مړی عرب ده، عرب خو عرب دی. وی چې ما ویلې چې اوس ته قتل کړئ دلته، که په سو کې ووالې مړی. وی چې به مونږ معافي ورنه وغوښته، منډې مو کړې، لاړو پټ شو. تېره دا خو عجم دی که نه، عجم دی دین پر راز چېرته پوهېږي، عجم به مانځه چېرته پوهېږي، عجم نه پوهېږي، په هېڅ چیش باندې نه پوهېږي، لطف نشي اخیستی چیش نه. دا سجع کیسه مو سجع کې کوله. سجع لغت کوي هدیر الحمام، کمتر اواز ته وایي. اصطلاح کې چاته وایي چې د یو جملې اخیر حرف یا په اعتبار د اعراب سره مخکې جملې سره برابر کې بیا دې ته سجع وایي. نو هلته حامدن اولا و ثانیا دین یاوه، ولعنان ثنا دې ثانیا بیا یاوه، والا افضل رسول محمد والی مصلیا بیا یاراله سجع برابر کړه. حمامه جرع دا مې ته ویله. نو غاشي کوي حمامه جرع حومت الجند للزیعی فانت بمرء من سعاد و مسمعی. وی آی کم تره د کانو زمکه، که کانو زمکه واړه کانی پکې دې کم تره ګرځي دا غره والے کانی خوري. یا حمامه جرع هو کم تره د کانو والے زمکه اس جی ناراو کا نارا کی کوکا. وی زکه وکا فانت بمرء من سعاد و مسمعی. ته په زادی لیدو د سعاده کې، سعاده چې ما معشوقه ده آتا ته ګوري، ته چې ناراو کې آب تا ته وګوري، زه تر ته ګورم. فلازم اتحاد النظرین، دواړه نظر به په یوځي ولګي. چې دواړه نظر په یوځي ولګي نو بیا دې خو عاشق ته مزه ورکوي. خو چې عشق ترجمه یې ګوره، ما ته ویل چې عشق ګناه نه ده، یو دا نورې کیسې دي، دا خو خود ګناه ده. خو ما عجم نه پوهېږي په دې چې اوس ته په جیلۍ مایا نه ودې لیدله एकदम دې زړه ته مینه واچېده، دې ګناه نشته. اوس تکړه شه چې ویې کې ضلع نکاح باندې عمل وکړه. خدي ګوره دا سجع کړه. قال افضل رسول محمد و علی مسلم، په افضل د انبیاو محمد صلی الله علیه و آله وسلم په آل د حضور مبارک مسلیان درود وایونکی ہیں. ابتدئ الکتاب، کتاب دی ابتدا کوم دیال کې برکات اخلم، دیال کې حمد وایم، دیال کې چې واګې د ثنا ګرځم خاص کر الله تا، دیال کې چې په افضل د رسولو محمد صلی الله علیه وسلم باندې مسلیان درود وایونکی ہیں. دا ټول دی حال کې، دی حال کې وفي حلبة صلوات مجليا ومسليا. دا جمله دی پاتې. خوښه